بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو نن درته بهترین واقعه د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله بیانوم. ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو نیک سړی په دنیا کې تیر شوی دی. ښه انسان او ډېر عبادتونه به د الله تعالی کول. هغه انسان ښه انسان دی چې کوم انسان عبادات کوي او د کوم انسان نه الله تعالی خوشحاله وي، نو الله تعالی د خلکو په زړونو کې د انسان محبت کوي او خلک هم د خوشحاله وي. لکه حدیث کې راځي، جناب رسول الله فرمایي چې کله د کوم بنده نه الله تعالی خوشحاله شي، نو الله تعالی اعلان وکړي جبرائیل علیه السلام ته، جبرائیله د فلانکي بنده سره زما محبت دی، ته مو سره محبت شروع کړه. نو جبرائیل علیه السلام سره محبت شروع کړي. بیا جبرائیل علیه السلام راشي او د اسمان ملائکو ته اعلان وکړي، د اسمان ملائکو د پلانکي بنده سره د الله محبت دی، د ما محبت دی، تاسو مو سره محبت شروع کړئ. بیا سره د اسمان ملائکو ټول محبت شروع کړي او د هغې نه وروسته بیا د اسمان ملائکې دنیا ته راښکته شي او د خلکو په زړونو کې د انسان محبت به کښېني. هر څوک وایي دا پلانکی سړی ښه سړی و، دا پلانکی سړی ښه سړی و. او چې کله انسان بدعمله وي، الله تعالی د خفه وي، نو الله تعالی اعلان وکړي جبرائیل علیه السلام ته، جبرائیله د پلانکي بنده نه زه خفه یم، ته زه پلانکي بنده ته چې کوم دی هغه خفه یم، ته هم ترې خفه شه، ته هم ورته غوسه شه او ته هم ورسره بغض کوه. بیا جبرائیل علیه السلام د هغې سره بغض شروع کړي او بیا د هغې نه وروسته جبرائیل علیه السلام د اسمان ملایکو ته ووایي، د اسمان ملائکه هم دغه بنده سره بغض شروع کی او بیا د اسمان ملائکه دنیا خلکو ته اعلان وکړي چې خلکو د پلانکی بنده نه، د پلانکی بنده سره د الله بغض دی، د منګ بغض، تاسو هم سره بغض کوئ. بیا د ټولې دنیا انسانان د هغې سره نفرت او کرکه شروع کی. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو نیک سړی و. هر وخت به په یو سوچ و فکر کې ناست و. نو چا ورته وویل چې زموږ خوا راځه او زموږ سره لږ کښېنه او موږ ته نصیحت او د وعظ خبرې کوه چې موږ ستا له خبرو نه فایده اخلو. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وفرمایل چې زه په څلورو خبرو کې یا په څلورو کارونو کې ګیر یم، د هغې نه زه کله وزګار شم نو بیا به ستاسو سره کښېنم. د هغې راسه ډېر فکر دی. د چا تپوس وکړه څلور خبرې کومې کومې دي؟ ویل یو دا کار دی چې کله الله تعالی د آدم علیه السلام پیدا کو او د آدم علیه السلام په ښۍ اوږه باندې لاس راښ کو، د هغې نه څه مخلوق پیدا کو، روحونه د بندګانو، او بیا الله جل شانه وله په چپه اوږه لاس راښ کو، د هغې نه نور چې کوم دی روحونه پیدا کړل. آدم علیه السلام عرض وکړي یا الله دا څوک دی؟ الله جل شانه ورته وفرمیل دا کوم چې ستا د ښۍ اوږه نه پیدا شو نو دا ستا لواد دی او جنتین دي، او چې کوم د چپې اوږې نه پیدا شو دا ستا لواد دی او دا جهنمین دي. یو طرف والا جهنم دی بل طرف والا جنت والا دی. او د زما څه په دې سوچ و فکر کې ما چې زما نوم به په کوم وخت کې لیکل شوی، په دا وخت کې به د په کوم وخت کې حساب شوی ما. او دویمه دا ده چې کله انسان د مور په رحم کې پیدا شي او برابر شي او جوړ شي او کوم ملایکه الله تعالی په دې مقرر کړي په کې روح اړتین، هغه ملایکه د الله تعالی نه تپوس کوي چې یا الله دې روح په چا کې ولیکم، په نیکبختو خلکو کې کوم بدبختو خلکو کې؟ نو ما ته نه ده معلومه چې زما نوم به په دا وخت کې په کومو خلکو کې لیکل شوی. او درېیمه خبره دا ده چې کله د انسان روح اخیستلی کېږي او ملایکې راشي نو ملایکې د الله نه الله ته عرض کوي زموږ الله دې دا روح چېرته ویسو؟ علین ته ویسو که سجین ته ویسو؟ یا الله دې دا روح چېرته ویسو؟ جنت ته ویسو که جهنم ته؟ نو ما ته نه ده معلومه چې په دغه وخت کې به زما روح چېرته وړلی کېږي. الله تعالی به ورته زما د روح د وړلو لپاره کوم ځای یادوي. او څلورمه خبره دا ده چې کله انسان مړ شي او قیامت جوړ شي او قیامت کې الله جل شانه اعلان وکړي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر او وامتازوا اليوم ایها المجرمون، قیامت کې به دا اعلانونه کېږي چې یو ډله به جهنم ته دي، یو ډله به جنت ته دي. نو ما ته علم نشته چې زما نوم په کومه کې لیکل شوی، په مجرمانو خلکو کې او په نیکانو خلکو کې، په بدانو خلکو کې، په ښو خلکو کې. نو ګوره دا خلکو د هغې سره د آخرت سوچ او غم او فکر ورسره و.
پکار دا ده چې زموږ سره هم دغه فکر پیدا شي چې موږ به څنګه د جهنم د اور نه بچ شو، د الله دوستان به جوړ شو او د الله نه فرمانه نه جوړېږو. نو د الله نه موږ ټول سوال کوو چې الله موږ خپل دوستان جوړ کړي او د الله تعالی خپل نافرمانه موږ چې کوم نه جوړوي.